السلام علیکم. زه تاسو ته اوس یو جومات ښیم. تقریبا 115 سال کم او بیش به د دې عمر او دا تاسو کتی شئ دا چوکاټ دي، دا دروازه ده او ډیره زیاته زړه ده. خو په دې دروازې کې یو ټکنیک درته ښیم شاید چې دا د پاکستان په عجایبګر کې هم نه وي. تاسو دې دروازې ته وګورئ، دا په دې کې داسې اوړي راوړي. دا ټکنیک وزم چې شاید پاکستان ته هم نه وي معلوم. دا جومات دی، ښه دا وګوره د خاورو نه جوړ دی او ما تاسو ته وختي ویل چې د دې 115 سال کم او بیش کېږي او دا د مړي تخته ده، دا صفونه دي، دلته سړی ولاړ وي نو دا مخ کې ورته مړي تخته پرته وي نو دله مرګ ډېر ښه یادېږي انسان نه. دا وګورئ، دا په جومات کې دننه هغه کټ پروت دی، دا دی او خدای راستي چې په دې جومات کې سکون دی، خوند دی، مزه ده. او یو خو زمونږ جوماتونه وي الله مو دې معاف کړي، د حرامو او د حلالو پته پکې نه لګي، خلک پکې پیسې اچوي. دا هغه په خپلو مټو په خپلو لاسونو خاورو د غر نه کاڼي دی راوړي دي او دا یې جوړ کړی دی. نو دا هله پته لګي چې کله سړی دلته راشي او دا جومات وګوري او دې کې یو سکون وګوري نو تاسو ته به پته ولګي. الحمدلله په دې جومات کې ما یو 2 جمعې ورکړې، خو چې کم سکون میلاویږي که نه هغه مشکله ده که دغه زمونږ په دې شیشو جوماتونو کې مونږ ته میلاو شي. صحیح دی جومات خو د الله کور دی، د هغې خپل عزت دی، سکون به پکې خامخا وي. خو په دې زړو کې چې کم سکون وي لکه اوس جوماتونه خو ټول دي خو مسجد نبوي خو بیا مسجد نبوي دی که نه، نو دلته یو عجیبه سکون دی. تاسو دا محراب وکته، زه تاسو ته بهر د دې دیوال کې یو بل محراب ښیم چې تاسو په تعجب وکئ. دا وګورئ، دا پکې بل محراب دی، دا بهر د ګیټ نه چې راوځئ